مشران او کشران حضور السلام علیکم. زما هوډو سه اراده نو چې خبرې کوم چې وکاس خان ستړي زموږ غازی پرېږدم ته وو د مسلم لیگ سپایان یو څو کوم ځای د غواړي ته ورسو خو دا وخت داسې دی چې دا د سوشل میډیا جنگ دی بغیر د اصلاحي جنګیږي او انشاءالله دا هغه جنگ دی سوشل میډیا د مسلم لیگ هغه ورکړ دی هغه سپایان دي چې دوی په هر میدان باندې د خپل قاید په شا باندې ولاړ دي. موږ د خپل رب سره وعده کړې ده چې ربه که زموږ قاید ته د وینې ضرورت راځي که زموږ د سرونو ضرورت راځي موږ به شاته ولاړ یو موږ وروستو کېدو والا نه یو موږ هغه سپایان یو انشاءالله د مفادو او د غرض ورکران نه یو د خپل قاید سپایان یو. خو زه د خپل قاید ته د صوبایي مشر ته یو خبره کوم زما یو مشر ته خبره وکړه چې په تنظیم سازۍ کې نظرثاني وکړئ هغه ورکر ته توجه ورکړئ چې هغه ستاسو دا سوشل میډیا د پروګرام مخې ته چلولی شي خلک اکټیویټ کولی شي او خلکو ته هغه پیغام ستاسو خولې نه رسي. نن چې موږ دلته راغلي دا موږ د سوشل میډیا په برکت باندې راغلي یو په سوشل میډیا باندې موږ ته خبر راغی چې د ملکن ډیویژن میټنګ دی او دې له موږ رارسو دا ټول نه چې دا خلک راغونډېږي د سوشل میډیا برکت دی. نو زه تاسو ته بیا همدا خواست کوم وخت ضایع کول نه غواړم مشران ناست دي او زه په خپل باقي وخت وکاس خان په خپلې خبرې کېږي ځکه چې هغه یو ذمهوار دی. نو تاسو ته بیا یو خواست کوم چې په دې باندې خاص فوکس ورکړئ هغه کسان هغه ورکران واخلئ چې هغه ستاسو د اواز د غرونو څوکو ته ورسي. ډېره مهرباني ورسره ملګرو یو وضاحت بلم کول غواړم او زه خپل قایدینو شکریه ادا کوم د لنګر شاه صاحب د انجینر امیر مقام صاحب میا نواز شریف صاحب مریم بیبي کم ترقیاتي کارونه چې دلته شوي ملګرو دا هم هایلایټ کوئ زه په خپله ما څو څو پیرې لطیف